زمونږ په دې پریدو کې چې ماشوم ته ښځه دعا کوي که نه ماشوم ته اپریدی ژبه پوهېږئ نو چې دعا ورته کوي او د ماشوم نه ډېره خوشحاله شي نو ورته یې چې بچي خدای دې راته ستر که چې ګازارې خرنجاوې د اپریدو کې د ګازرو او د ټیپر چې دي نو د دې ډېر رواج و پخوا اوس خو اپریدي بادشاهان دي او پخوا سپېره و که نه د خپله اپریدی یم نو غزلې به چې ویلې نو دا غزل به ویل چې ارمان دی پېښوره تا کې څه ډېر نعمتونه دي سپین شارې دی مولې سره دی ټیپر لکه لولونه دي ارمان دی پېښوره تا کې څه ډېر نعمتونه دي شین سارې دی مولې سره دی ټیپر لکه لولونه دي ټیپر لوی نعمت و په اپریدو نو چې ماشوم ته به دعا کوله نو به چې بچیا خدای دې راته ستر که چې ګازارې خرنجاوې ګازره خرپولو ته وایي که نه کچ ناري کي چې داسې خورې نو ما وی چې دا دې خدای دې راته ستره کي چې ګازارې خرنجاوي زمونږ مشره ده دغه ده هغې متعلق څه ویلی شو خدای دې درته مبارکه کي دریو کسو نه ځان نه پټېږي یو ډاکټر نه یو دعی نه او یو ملا نه ډاکټر دې هم د اپریشن په وخت کې هر ځای وګوري ګوري دي که نه ګوري دي که نه دا سنبای د دانه خطري ډاکټر دې چې اپریشن کوي ګوري دي که نه دې خوا وګورئ یو دعی چې ښځې لنګوي ګوري یې که نه او ملا دې په تخته باندې دا ډاکخانه وګوري درې کسو نه ځان نه پټېږي ما ته معلوم یې معلوم زما مخکې به د تورې خبرې نه کوئ په کوواټ جیل کې را سره یو و ما ته وایي چې وای ملا صاحب هغه به م ورځي چې زه بهر وځم مال چل څه دی ویل کور به مې بچي ناست دي او ښځه به مې خړ خړ ګوري چې څه شو څه په قهر اخته یمه مال ښځې به دې تورې کټوای در پسې ماتې کړي کور دې وران شه چې ته ترې راوتې اختر راغی اوس پاري پور جیل کې زه لګیا یم جامو کې پرتوغا خچومه چې اختر مونځ به کوو یو راغی نو ماته وچې څه چل دی لکه ویل ته لا جامې بدلې دا د اختر ورځ وګوره دا د کور مینچې وریجې وګوره او دا زمونږ جیل وګوره تاسو ټول هغه بهو یئ که نه یئ زه یو موټر کې سورم چارسدې ته تلم نو یو زړه ښځه اوس په سړک منځ کې داسې کېږي نو ډرایور داسې خوله ور وویسته ویل بچه جرابې نو زړه ورته وایي چې وایي جرابه به دې پورې خدای دې ځواني کوټې که زه جرابه یم زه خو لا اوس د 14 کالو یم نه جرابې وګوره بیا دا زړې ګورئ که زه دروغ وایم راشي دا ګیره رانه کله کوي په لارۍ کې چې جنج رواني او دوپړی ورسره ناست دي د زړو لاس رایستی که نه دغه کوي که نه کوي هغه مونږ د دغه وایي اکو بکو سر سیندکو غوا مې لاړه په ترپکو اباسین چپې چپې ورته ناسته درخانه سر غوړول توتی ورته تړل توتی په اوبو ټیټ الیسرنګ ډبلی د اوسپنې ګولی بیا څه شو دا بېنظیره دی وزیر اعظمۍ نه کوزه که او په دې مالګو منډۍ سړک باندې به روانې په ایمان یې څوک به ورته هم ګوري ټماټر ګران شو ټیپر ګران شو کچالان ګران شو پلانې شی ګران شو اوس واوره پنسن دی په نیم ټیکسو لګېدو الحمدلله یا الله نور زیات امین که کاپۍ د هلکانو ده په دیم ټیکسو لګېدو دوایانې دکان دی دوایانې په بوتل باندې به دویم لیبل لګېدلی چې سیل ټیکس 5 روپۍ سیل ټیکس 5 روپۍ اسی بوتلونه د 50 روپو بوتل راشي 85 او 90 روپۍ شو
80-90 باندې د 5 روپو بوتل شو. د ټاټکی مزدوران 50-60 روپے ورځ علي. ماشومې بیمار شي 300 روپے د ډاکټر فیس او د 300 ورته دوايو لیکي. چې د بجلیګر مولا دکان تراشي دا ویل کور وران اوس به دا څو ګاډي 300 ورنه ډاکټر واغسته. زه هم خور ډېر خکار دی تم ووټ لتلې وې سم کار دی. ټاټکی مار استاز ته څنګه په سرک به څنګه ګډې دی په ډیټسن کې به څنګه ګډې دی په لارې د پاسه به ډولکي ته څنګه ګډې دی. دا کار وکړه وایي جیو بشي اوس دنه پرتګو باسم په دې سرک دی راکاږم. په خدای باور وکړه چې د شپې بجلی والا راواستل چې ټرانسفارمر کم ځای کې ولګو د شپې زه به تاله ووټ درکم زه تا نه ښه ظالم. سم شي سم که سبا الیکشن شو بیا به مو ګورم. ما چې کم ممبر په حق کې تقریر کړی دی داسې به مې د لاسه ودرولو. ما چې کم ممبر له تقریر کړی هغه خدای پاس کړی نه دی. دا شکر دی کنې هغه خبیث سره به مې څه کول چې داسې به مې ودرولو چې ودرېږه. په دې یونیورسټۍ کې مې 2 ودرولي تېرې کوي کلمې مال تېرې کوي کلمې تېرې کړې. مالو وایي چې په موږ د ښځې په 3 کاڼي طلاق چې موږ به تختو نه. ویل په موږ د ښځې په 3 کاڼي تختو به نه. ټیک شو د خدای شان ته ګوره. مال بیا کلمې تېرې کوي چې دا به نه ویم چې زه به دا وکم. بېنظیر یو پوسټر چاپ کړی چې ہمارا عزم غربت کا خاتمہ ہے. ہمارا عزم کیا ہے؟ غربت کا خاتمہ. آج سارا پاکستان غریب غربت کی وجہ سے مر رہا ہے یا نہیں؟ ان کا بیڑا تباہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ راستے پہ جاتا جاتا بم کا دھماکہ ہوتا ہے. التا سخدای والے یو گئی التا پا بم کے والو زی لٹوئی در لاندی مونگ غرق نکی کوئی شوئے وہ سب پتا لگی او دلی کا راج امویا کوئی رونے والا نہیں. مونږ خو د دلی راجګان یو په مونږ خو څوک جړا والا هم نشته. په لاهور کې چې کومه دماکه وشو هغې ته خبرې حکومت څه اعلان وکړو 30,000 روپۍ مړی ورکوي او 10,000 روپۍ زخمی ورکوي. حکومت ورته دا اعلان وکړو 30,000 روپۍ چې کوم مړی دی هغه له 30,000. لعنت په هغه چا زما زوی او زما رور او زما ښځه او زما بچي به په بم کې والوځي. زه به 30,000 روپۍ علم زما په 9 پیړۍ دی نالتي. خدای دې زما کور روان کی چې زه به 30,000 روپۍ باندې خپل مړی خرڅوم. دا هغه شرمېدلی قوم دی دا هغه ذلیل قوم دی. حکومت 30,000 روپۍ ورکړي چې خیر ده که بم کې والد خیر دی شهید شو شهید نه دم خپلې نه څه وباسم شهید شو. دا خبرې زمونږ چې دي دا افسانې دي. لکه د افسانو کتاب سړی د شپې خوب نه ورځي او د افسانو کتاب ګوري او زړه پې خوشحاله. دا افسانې دي تاسو راوځئ او مونږ یې وایو تاسو یې اورئ. لکه پخوا به ښځو په کورونو کې جنګنامې ویلې نو ښځې به ورته راټولې شوې او جنګنامه به یې ویله. نو یو ښځې به جنګنامه ویله او نورو ښځو به ورته او د شیعو ماتم خانې ته ورشه سکینه پیاسې مر گئی دوی ورته ټول ناچي. تاسو پوه شئ ګډېږئ ما خبرې ته غوږ کېدئ ګډېږئ ما. زه تا ته وایم چې امام حسین داسې ورته ویل زنده‌باد ته په ایمان ووایه پښتو کې در سره خبرې کوم. مولانا صاحب ژبه اردو وه کېدی شي تاسو پې پوه شوي نه پښتو کې وایو چې خېټه د یو پړسېدلي او تیزونه بل اچوي د ده خېټه کیني. خېټه ستا پړسېدلې او تیزونه زه اچوم نو ستا خېټه کیني چې څو پورې تا په خپله ټیز نه اچولی.
دیکھو ګورا ته تاسو پیژنم دا پولیس والا دي دا کله کله ماته وایي دي لږ خطره ده او پلانې دی ما دا قوم پیژندلی دی د انګریز جوړ کړی قانون په پاکستان کې دی هندوستان تا سره آزاد شوی دی خپل قانون دی چین تا نه رستو آزاد شوی دی خپل قانون دی هغه میزایل اوس جوړ کړي دي چې 15,000 میل کې به ډس کوي امریکا یې په یاره کړې ده مونږ یو غوري دغه جوړ کړی